अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا ولد له ولا والد له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا نصير له ولا وزير له ولا مشير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا إمام الأنبياء وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا
वलिबासुहुम फीहा وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة وقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ليس الجمال بالثوب تزيننا ليس الجمال بالثوب تزيننا بل الجمال جمال العلم والأدب ليس اليتيم الذي مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب हाय कुरान तेरे चाहने वाले न रहे हाय कुरान तेरे चाहने वाले न रहे जिनका तू चांद था वो तारे न रहे दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता तो मजलिस उलमा बस्र ज़रशी
मजलिस दा उलमा बसर जरशी कवि कानी लानी बुटी दा सहरा रहमान दा हर आलम हर कबगोश यमा का आलावी का औसतवी का अदना मोहब्बत सरे सैयदुल कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादे दरूद शरीफ व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي जनाब कारी मोहम्मद सलीम रहीमी से जनाब हजरत मौलाना सरदार मोहम्मद से जनाब हाजी नियाज़ुल से और इमाम मुहतरम शयूख व इज़ाम उलमाए किराम द कुरान मजीद फुरकान हमीद बांधे अखबरो अवकातो कीमती कौन को तुलबाए किराम आओ ददी अजीमों तालिबानों वालिदैनों अक़रबाओं मुआविनीनों और टोलो मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरोड़ होने सलाम जो मुदा से हो रहा है मगर चिदा से नहीं सुना और अज़ीज़ान मुहतरम ज़ुफ़ अवल ने कारी मोहम्मद सलीम रहीमी से फिर शुक्रिया अदा करूँगा चहक पैगंबर चिमा औता सुरसुर ईमान पर आवड़े दहबुई औलादना औदहर नस्लना फखर हासिलौन का एकस न सिर्फ से अखबल ज़ियारत ये मातरागो बल्कि ददी शरीफो ददी तुलबाओ और दी अजीबो मुसलमानान सरा पयो बेहतरीन और ख्वागो और महबूब खुदा मजलिस के हाजिराओ लोग पर माता दावत राखो और दावत के दासी अजूबा अंदाज बांधे राखो चिमा सबब चसरा वादावा कोर तक तरागलियो और हमें वो तक करियो और माँ उसूल दादी चिचा से रटेन के दो बेहर अंता इनकार न काउमा वो दो इज़्ज़त दो ना मजबूर है कड़ाम चराते हुए चियो तारीखी लम्हाने में लस्सी पारे तेरा और बे परुल लस्सी पारे नन में लस्सी पारे कुआवरा वाले और दो में मिल तद्वारा का तो नफले हाजर दो का और दो ना पूरे बदुआ वाले वाले चे मत शेख से वहाँ ओनर करी नो बामर मजबूरी दस अंदाज़ सर इख्तियार को चिमत इनकार कवलो नशा रहा है और अगर चूँकि ज़मीन शागर वो आवे तमील चुगला से कोशिश करो कि 4 तारीख तराशम हुकरा ओनर से दलम नो
یو زورور سړی باندې اوښتی دی هغې ته به امر مجبوري زه ورځم الله دې هغوی سره احسان کړی ویې ویل چې چلو تقریب ته مه راځه خو آخري دعا ته راته راورسه نو ګورو به الله نه به غواړو چې که چېرې دعا ته پېښور ته ور ورسېدلو سره خو دا ډېره مشکل دما عزیزانو تاسو دلته یو نسبت باندې راغلي یې او د یو څیز نسبت چې څونه اهم څیز سره راشي دومره هغه څیز قیمتي کېږي او چې څونه د ده نسبت کهتر او کمزوري څیز سره راشي دونه د ده قیمت کمزوره کېږي او کمتر کېږي د یو غره نه ماربل ورغټ کاڼی را جدا کړی شي په یوه مشین باندې یو کاریګر هغې نه ټوکړې جوړې کړې په یوه ټریکټر کې هغه ټول ماربل وال کاڼي او د هغې والې تختې راوړلی شي یو مزدور او یو ګیلکار مستري هغه خښ دی چې دا کومه ماربل والې وي تختې د ماربل والې وي هغه په یو قسم سیمټ باندې ولګوي خو د زره ماربلو نسبت جماعت سره راشي او د زره ماربلو جماعت بیت الخلا سره راشي جماعت سره چې کوم نسبت راغی اوس سپلیو سره دې ماربلو ته تو راتلی نشي سپلیو سره په دې ماربلو تختو باندې ودرېدی نشي حالت د جنابت کې دې ماربلو فرش باندې ته ودرېدی نشي بې اودسه په دې ماربلو باندې ته دا مقدسه او عزتمنه ټنډه لګولی نشي بل خوا پښې ابله هغې فرش ته ورداخلېدلی نشي د حاجت قضای حاجت په وخت باندې سپیشل حاجت اوقاتو کې ورداخلېږي خپله ناپاکي هلته صفا کوي ناپاکي هلته غورځوي کاڼی یو دی مشین یې یو استاد هم یو دی مزدور هم یو دی خو یو ته دونه لوی عزت ورکړی شو بل ته دونه بې عزتي او بې قدري ورکړی شوه ولې ځکه چې د یو ماربل جومات سره تعلق راغی جومات سره نسبت راغی او بل ماربل بیت الخلا سره نسبت راغی بیت الخلا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شیطانانو ځایونه یاد کړي دي چونکې هلته شیطان راځي شیطان هلته وي د شیطان سره نسبت راغی دې په بنا باندې د دې ماربل دونه رکعت وغورځېدلو چې ته ګندګي کې استعمالوې او دا بل جومات سره نسبت راغی جومات ته الله تعالی جل شانو پیغمبر
रियाजुल जन्नह वेले दी द जन्नत बागीचे औरता वेले दी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह औरता वेले दी अल्लाह कोरी औरता वेले दे दे बबी ना बांधे अहब्बुल बिलाद औरता वेले दी तोरो खारियों के बेहतरीन खारिया तोरो करो के बेहतरीन कले पटोर मवाज़िओ के बेहतरीन मवाज़िअ दा जुमात बदाए दे बबीना वाले दाखते यादे मारबलो चे तालुक दे सररावे दूर कीमत की शो जमा अजीज़ान तासुदा मजलिस मखे बमू मजलिस में खड़ी ओ सुंदे मजलिस के नासिए होमक की मजलिस ना बमू निस्बत पर सिस्सा रहो या बमू दुनिया सराओ या बदासी फजुलिया को सराओ ज़िक्र ज़मा और दस्ताहा का मजलिस कीमती नो बेकीमत हो न ज़मास्ता मजलिस द अल्लाह ताला जल्ले जलालु अम्मा वालू ज़िक्र सराले और अल्लाह ताला जल्ले जलालु अम्मा वालू ज़िक्र सराबो निस्बत राले नो दस्ता मा तज़किरा उस अल्लाह ताला जल्ले जलालु अम्मा वालू अखबरो बेहतरीन फरिश्तो पौड़ांदे चेदे जमात ना हो उजत जमात ते हरे पौड़ांदे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए मजतमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताब अल्लाह व यतदारसूना बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु नहीं होगी यो कौम द अल्लाह को कुरूर की वो कोर के चलो अल्लाह किताब आई अखबार में इसके लुअली जिक्र कभी है तस्वीर कभी मगर दुई बांधे सकीना चैन सुकून आराम रखूजी फरिश्ते पटकड़ी और फरिश्ते कीड़ चाके रत्रे ना बोलेगी बाजू रिवायतों की राजी तो आसमान में पूरे बोले से और अल्लाह ताला ने शनु ज़दे खर को तज़किरा आगे खर को ख्वाता के बीच कुम अल्लाह ख्वाता मुकर्रब खर यानी फरिश्ते नोदे मां अज़र तासो मुन निस्बत मन दा अल्लाह को सरा दीपवीना बांधे अल्लाह ताला जल्ले जलालु अम्मा वालू दा मजलिस कीमती पड़ो पागे मजलिस रो बांधे जे मक्के तेर शवीरी अजीजान मसरा हमसाल तासु सरबा हमसाल मुमतासु यो इमाम वलाड़ी हमसाए लास की जीवले अब हम हमसा सरे टेक लगाउले खुतबा वाई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युवा उच्च गजुरा दहागी तनावा मुंडड़ो तोड़ा अब आगे तने सर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगावले व खुतबा मुबारक बेवेला चकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर जोड़ पड़े हो और हाउई मिंबर का तशरीफ रावो नोहाना उमोचे तरने चे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसा पतौर इस्तेमाल होला तो जड़ा शुरुशवा औदा जड़ा सहाबो हो मोरे
والسلام ورته راغی جړه یې داسې کول لکه لسمې میاشتې اوښه چې اولاد یې پیدا کړي او کوم درد سره تکلیف سره دا جاړي هغه انداز کې یې جړه شروع کړه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان ته راجوخته کړه عزیزان دا اهل الله راجوختولو کې جدا کمال او بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راجوختولو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوی مفسر قرآن پیش شوی هغوی وایي چې ما ته څه هم راپېښېږي زه قرآن پاک نه ثابتولی شم د هغې څو واقعات دي خو هغې طرف ته نه ځم خپل مقصود رانه پاتې خو د ما عزیزانو چې تپوس ترېنه وکړی شو چې دومره علمي کمال الله ولې درکړو نو دوه وجې ورته وښایي یوه د پیغمبر علیه السلام دعا وه چې ما تېر کړی وه او بله د خپلو اکابرو خپلو اساتذو ادب کولو خو پیغمبر علیه السلام دعا ولې ورته کړې وه دی ماشوم و لکه دا ماشومان چې دي دې کې چې څونه ورکوټی نه ورکوټی ماشوم راواخلي هغه انداز دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د سماعتي ته لاړو واپس راغی نو یو برتن ورته پروت دی د اوبو دا چا ایښی جواب ورته میلاو شو چې دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ایښی دی نو پیغمبر علیه السلام ولیږه ورته کولاو څومره مبارک کس وخت چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې غېږې کې راوست موږ تاسو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دیدار ته هم ورسېږو کاش چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار ما ته په خوب کې شوی دی دا نه راته کېږي عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام غیگا کلاو کرا غیر کی راولی والی اویل اللہم علمه الكتاب وفقه فی الدین یا اللہ دتا قرآن پاک علم اور نصیب کرے اور دین کے پوہا اور نصیب کا اگر دعاوا چھ پیغمبر علیہ السلام مات کا اگرا قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالی زمان داسی دید خلاص کو چھ سہورا پیغیزی قرآن رسا بتولی شد سینے پیارا سے او دعائے ہوتا ما ہوتا سینہ و دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہگا ہمسا ہگا تندا وچی کجور زن درانی دوکڑا نو آگے داسی سلگئی شروع کرے لکا معشوم تا چکل تسلی ورکاوے او دای سلگئی شروع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرے نسبت راگئی دا دے ہمسا جڑائے دا چوکرا چی سامعینو ہم واولے دا او زما سر ہمسا ما سر نسبت راگئی دا یمسو ہاگا کجورے تا تنے تا وچے کجورے تنے تا پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایا چکا خواه دی نو دوا شنشه میوی ورکون کے بشه تر قیامت پوری با میوی ورکون او کا خواه دی اوس پا دی کٹ کما جنت کی بزر ونشه وی جنت میں خواه دی دا دنیا میں ندا خواه پیغمبر علیہ السلام کٹ کرا او دیا خواه کرا دی حاجان و صاحبانو لیدل بڑی انا
استوانه حنانه چې پاغه ځای باندې اوس یو ستنه جوړه. نو دې ما عزیزانو زما همسا چونکې نسبت ما سره ده ځکه کمال والا نه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم همسا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دونه قیمتي شوه چې جنت کې مقام شو. نو دې ما عزیزانو تاسو هم چا سره نسبت راغلی او د ستاسو نسبت چې چا سره راغلی دی په هغه بنا باندې د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات په حق کې به تاسو شاهي ګواهان جوړوئ. اللہ پاک فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ او دارنگی مونگا تاسو اگرزولو امتا وسطا معتدل امت بہترین امت صدا پارا میں بہترین رہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دیدہ پارا چی تاسو شاید گواہی کا ان کی پخل کو باندے دا قیامت ورځ بوي الله تعالی جل جلاله عمل والو په لوی جلال کې وي هر یو کس په لارزانو ترساوي انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات بهم نفسی نفسی وائی. جناب باری تعالی جل جلالہ عمل والو نوح علیہ السلام تپوسو کی اے نوحا ما تاتا رسالت در کڑے ہو تاتا میں پیغمبری در کڑے ہوا تاتا میں نبوت در کڑے ہو تاتا میں وحی در کڑے ہوا تاتا میں پیغامات در کڑی ہو پل امت تبی رسولی دکنا. جناب نوح علیہ السلام بجواب رکڑی اے اللہ ما خبر امت تا ستا ټول احکامات رسولی دی خودوی قبول کری ندی. اللہ تعالی جل جلالہ عمل والولا دا نوح علیہ السلام امت نتا پوسو کری چه نوح علیہ السلام تاسو تا دراغلے ہو او تاسو تا دا اللہ پیغامات ذکر کری ہو اگوی بوردی چه نا نمونتا نوح علیہ السلام راغلے دے او نے مونتستا پیغام راغلے دے. گروی دا حیبت خبر شو اللہ تعالی جل جلال امنورو پا دربار کے کافران انکارو گو نوح علیہ السلام نے بار اللہ پاک گواہان والگواہان رہا. حدیث شریف کی رازی چھ نوح علیہ السلام دا امت محمد علی صاحب حد تحییٰ ہاوئی باورتک گواہی کے پیر ما ہوتا ہوئی. و دی ما عزیزانو دا امت چی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت راغلے دے دا اگر پا برکت با روز محشر باندے اللہ تعالیٰ جل شنو پا دربار کی گواہی ورکوی چی نوح علیہ السلام ستا پیغامات صحیح طریقے سے رسول دی لیکن قوم دا دو تکذیب کرے دے قوم دا دو انکار کرے دے دے دروجن بلے دے اور دو دعوت کے ندر کرے دے فوراً باغ جرح ہوئی دوی سو دوی خبیر آخری امت تے رستو راگلے دوی خواہر کرو دوی شہادت قبول نہ دے منجر حق کرو. اللہ تعالیٰ جل شنو ممتا سنا دیا تپوس
چې تاسو دا کوئ څه کې کوئ تاسو خو هلته ویلو نو دا امت به ورته وایي چې موږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جاءنا بالبینات موږ ته په واضحو دلایلو سره راغلی و هغوی موږ ته دا ویلي و قرآن هم موږ ته دا ویلي و چې نوح علیه السلام خپل قوم ته راغلی و کذبت قوم نوح المرسلین خو نوح علیه السلام دا پیغمبرانو تکذیب وکړو هغه دروغجن وبلل اوس پیغمبر علیه السلام راوګورئ تاسو ورته ویلي پیغمبر علیه السلام ویکون الرسول علیکم شهیدا او پیغمبر علیه السلام ستاسو فائدې لپاره ستاسو باندې گواهی کوي نو د ما عزیزانو پیغمبران به هم نفسی کوي پیغمبرانو باندې هم چې کله اعتراض وشي جرح به وشي د هغې صفایي به تاسو کوئ آخر تاسو بیا ولې کوئ وجه دا ده چې تاسو نسبت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو د ما عزیزانو په تاسو او موږ کې بے اللہ تعالیٰ جل شانہ چاند کھڑے دے تاسو عموم کے اللہ تعالیٰ جل جلال امنول بیا کا سان چاند کھڑی دی او حقا کے اعلیٰ درجے خلق کی راجول کھڑی دی چیاغتا عباد الرحمن وائی قرآن پاک کی سورة الفرقان بیامنگ وارثان کو گرزول دا قرآن سوک وارثان کو گرزول الذین اصطفینا حقسان وارثان کو گرزول چی منگا منتخب کلیو من عبادنا اخبر و بندگانوں کے یعنی عباد الرحمن کی موچانوں کو او حقوی تمہیں قرآن ورکڑو عزیزان دا طالبان ما اوتا تنم کمزوری خکاری چھڑی اڑتا خود ما عزیزان اللہ واقع سونا مقام دے زمون تاسو باچاهان چې بل ملک ته لاړ شي څه شی ورته غواړئ سور قالین خو الله تعالی جل جلاله امن والو لوی عظیم مخلوق داسې عظیم مخلوق چې دوی په ټول عمر کې د الله تعالی جل جلاله امن والو نافرمانی د سترګو رب هم نه دی کړی دا اللہ تعالیٰ جل شانہ حکم یہ 100% منانے دے اور چیر ہند اللہ تعالیٰ جل شانہ دا حکم نے پسو پیش نہ دے کرے حق مکرم فریقتے اللہ تعالیٰ جل شانہ مقرر کرے دی دے طالبانو دا پارا چھے دوی تا اخبر قیمتی مبارک وزر کو گوڑا ہے چھے دوی پا آگے بات دے راشی دیوان عزن ہو دی دنیا کی دائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ضعیف روایات کے راضی اکرمو حملت القرآن تاسو اکرام ہو کے حاملین دا قرآن یعنی حافظانو قاریانو عالمانو فمن اکرمہم فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ شاہدی قرآن حاملین و عزت کو کرو اکرام ہو کرو پیغمبر علیہ السلام فرمائی زما اکرام او زما عزت ہو کو چاچے ما عزت ہو کو نو پتا اکثر دادا اللہ عزت ہو اور اللہ پاک بتا دو عزت ورے نکلی تا اللہ عزت کو اللہ با
इज्जत दी वले वो ज़िक्र च अल्लाह दी सलीता इज्जत वर करे इक़रा व रब्बुकल अकरम उल वला ए पैगंबर अस्ता रब लोय करम वाले ये समाना चित्त कुरान वाला अल्लाह ताला जल्ले जलालहु अम्मा वरुबा पटोल जहां की चे सोने मेहरबानी का उनकी खलक दी अगना ज़ियाद मेहरबानी का उनका करम का उनका इज्जत दे पता है बे करम उगड़ी ये कुरान लो अल्लाह करम पकड़े और इमाम अजीजा चिकला दा हाफिज कुरान वफात शी और कब्र की खुद शी बे अल्लाह ताला जल्ल शानु फरमाई या अर्दो ला तअकुली लहमहु हिज़्बकी नती वहा मखरा قالت إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه الله تعالى جل شأنه كفرمي دي وخا مخرا زمك وردوي أي زمان معبودا أي الله زمك سنگي دي وخا فرما حالانکہ قرآن پاک دادو پاکیٹے کتا دے دنیا کے اللہ سونے عزت ورکو فرشتے وزر اڑتا وڑے اور اللہ تعالیٰ جل جلال امنول پر قبر کے سونے عزت ورکو زمکے کا حکم نے وخم مخورا دے دے حافظ قرآن والا وہی سنگے بے اقرم ستا کلام پاکیٹے کتا پسینے کتا زمان ہے فرم زمان ستا سرازم حافظ قرآن تا عالم تا سونا بے قدری سنبول حالانکہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی پینز سیدونا خواہی چھے دیکھ تا قتل دا عبادت تے کعبے تا قتل عبادت تے زمزم ابو تا قتل عبادت تے قرآن تا قتل عبادت تے اور پیغمبر علیہ السلام عالم یادوی چھے دے عالم مخت تا قتل دا عبادت نو دنیا کے اللہ تعالیٰ جل جلال عمل والو عزت ورکو پا قبر کی عزت ورکو او چکل قیامت ورسی اللہ تعالیٰ جل جلال عمل والو با دادم مور او پلاتا اول بسا والدہ تاجن یوم القیامة مور او پلاتا بیا تاج پور سرشی ذوقه احسن من ذوق الشمس ناگے رونا بدل مر رونا نہوں تے ہگے نما بہتری رہی ہگے نما مزیدار رہی مور او پلار تبائے اور اوندی دا تاجو او دیما عزیزان حافظ قرآن تبواری اقرأ ورتقب والولا او جنت پپوڑو یو منازل ہو بند خیجا اور قرآن تہر تہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا دنیا ترتیل سے قرآن ترتیل سے روایا رو رو انداز کے وایا دس یہ وایا کہ دنیا کی لے ویلا او دیما عزیزانو کله چې دا حافظ قرآن یو آیت وایي د جنت یوې درجې باندې به وخیږي بیا اټومیټکلی دویم آیت سره به دویمې درجې ته وخیږي دریم آیت سره به درېیمې درجې ته وخیږي چې څومره پورې دی ودرېدلی نه وي دونه پورې به د جنت ټول منازل یو امتي لپاره چې الله پاک به دوی ته نصیب کړي او دا اور سر میں اپلار ہوں منازل ہوں چلتے گی پا جنت کے بعد زنہ کا سال ہوئی اخبر ہمیں اس کی بخبر ہوگی اے دماغ ہو زمان پلار زمان مور زمان مور
زما اولاد او جنت کې نشته هو مو نشته الله ته وایي چې الله جل شانه زموږ پلاران او نیکان زموږ وروڼه زموږ اولاد خو نشته وایي اشته که نه وایي چېرته دي وایي په ښکته منازلو باندې دي ښکته مرتبو کې وایي یا الله موږ دا عبادت موږ دا دین دې دپاره نه و کړی چې صرف موږ ته مرتبې میلاو شي موږ خو ځان دپاره هم خپل اولاد دپاره هم خپل مور او پلار دپاره هم کړی و یا الله هغوی ته هم دا مرتبې ورکړې الله پاک به داسې نور دوی چې اچھا دوی دپاره مو هم کړی و لږ مرتبه د ستاسو ښکته کوم او لږ مرتبه د دوی اوچتوم نه نه الله تعالی جل شانه به په خپل فضل و کرم او احسان سره هغه لاندې طبقې ور خلک را اوچت کړي او لوی طبقې ته به ټول را ورسوي او دا خپله دې اولاد سره یا دې پلارانو نیکانو سره په مرتبې کې برابر شي دا د قرآن برکات دی تاسو نسبت امت سره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلی دی او دې کسانو پیغمبر علیه السلام سره نسبت راتللو سره سره قرآن سره هم نسبت راغلی دی قرآن یې ویلی دی ډایرکټ مخاطبین دوی دي اگر کا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کې نور امت هم راتلی شي خو هغه بالواسطه دی اول واسطې باندې عالمان او حافظان دي نو دیما عزیزان تاسو دا مرتبه غواړئ که نه غواړئ نو دا مرتبه چې غواړئ نو په خولې باندې نه د دې به عملا اظهار کوئ او خپل عمل کې تاسو ښکاره کړئ چې الله تعالی جل جلاله عمل ولو څنګه په دوی باندې دانن انعام وکړو په دې خدمت القرآن کوټه کې چې یو ورځ تاسو بچیان داسې شي نو تاسو کې چا چا اراده چې انشاءالله العظیم په کور کې به کم از کم یو کس زه حفظ قرآن ته انشاءالله آینده کال ورکوم جزاكم الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في إرادتكم دماء عزيزان دکاری سے پتہ سوڑے لو احسان ہوتی سبیگش بیمات لکم اکابیر او خائر چیدار تراغلی زمون استادان دلته راغلي زمون مشران راغلي داسې کسان راغلي دلته چې الله تعالی جل جلاله امنولو په ژوندونه باندې د دې تقریر په ټیم کې خوشبوئی روانه کړې ده بیان په ټیم کې خوشبوئی روانه کړې ده او داسې کسانو دې مدرسې ته راغلي چې قبر نه خوشبوئی روانه وه د داسې مشرانو بزرگانو اولیاءو زیارت یې درباندې کړی او په موږ باندې احسان وکړو چې په هغه ځایونو باندې ناستي الله موږ ته توفیق راکړو چې زموږ دا اکابر پکې نستي نو د ما عزیزانو تاسو کلي باندې ډېر لوی احسان دی اول نمبر بیا عام کوټې باندې احسان دی اوس دا احسان چې په موږ او تاسو باندې کړی دی به شکر ادا کوو الله فرمایي لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که تاسو شکر ادا کوئ زه به خامخا تر زیاته وکړم او که تاسو ناشکري کوئ نو زما عذاب ډېر سخت دی شکر دا نه دی چې په خولې سره ووایو شکر 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 دا دی چې الله پاک کوم احسان په تا کړی وي
دا اغا احسان کم تقاضا دا چاگا تقاضا پورا کرے نو دیما عزیزان دے ادارے تا بجلی دا الحمدللہ اشتا خدا دا سمع اور تا شدر بجلی او پتہ بھی خاص کر اوڑی نو دیما عزیزانو یو موقع در کون دا سے موقع در تخائم چه مون او تاسو بخاوری ایریو او میٹر دلے کے بم او تاسو بسی جاری او اگر نپاس بیازت تاسو تا وظیفہ در کون او دا سے وظیفہ در کون چه دنیا بدے ہم خواہشتائی او آخرت بدے ہم خواہشتائی اور پس یہ بلا وظیفہ بھی ادا سے در کون چه انشاءاللہ اولاد بدے دا سے اولاد ہوئی چه تستاسو دستر کو یخوالی ذریعہ ہوئی کور کے بدے جگڑے خلق بشی بی با دستا چھے نافرمانی ہوئی اور پسی یو بلا وظیفہ چاہ صحت دا پارا درے بوی خو کچیر زمان دا درخواست قبول شو چه ما دا پارا ہم پا آخرت کے سسر خیرہ جوڑے شو او تاسو دا پارا ہم جوڑ شی حالا دا وظیفہ درکاؤں نو دلتے چکو با سولر سسٹم دا پرون جو ادارے پر کرے ہر کمی خلق ہوتا دا سوچ ورطا سولر سسٹم جوڑ گئے او قاری صاحب تبے ہم ویلی ہوئی چی قاری صاحب تاسو چیرے سولر سسٹم شتا وینا ما ویل چلو ٹھیک شو نو ما ذرکی دا وہ چی یارا سنگی وی چی دا سولر سسٹم دا جوشی الحمدللہ پہ خبر کی سو مدارسوں کی طرح سے یو بلگری اول اقتدار باندھے گا چی یارا سولر ضرورت تے نو آلتا میں چی کم بیانوں کو الحمدللہ سولر لگے دلی دی پلکا و روپے خرچے نا اگا مدرسہ بچتا طالبان قرآنونا ورطوائی او قرآنونا اگا طالبان ورطلولی ورطیادے کبھی او ثوابونا دیچے دوئے گرنی بلے مدرسے کی ہم دغا سے وشو الحمدللہ دیر ظلم التا باغ دی او دا خبر اگر تکاؤں چھ اللہ پلارے کی کا سوک ورکڑا ہوگی نو پیر ذوالفقار سے اقدامت برکاتہم العالی علی قدری سے یورپی ممالکوں کے یو ملک کے خائل ہے چھ ماتے ٹیلیفونوں کو چھے انگا جمعات جوڑا نو ما ارتوی چھ باز دارا لگا چکل ورکل موتی چھ جمعات ما جوڑا ہوا ہے یو عبادت خانہ دی کافرانو والا واقع ہے ہاں پو جمعات باندے بدلے کو نو جمعات باندے عبادت خانہ دی کافرو کنورٹ کول او بدلول لر آسان دی پلاٹ کول او بیا جمعات جوڑول انتا بیا مشکلات لاری وہ اشتدا دی یہودیا بھی وغر عبادت خانہ دا اگا خرسوی خو پر $9 لاکھ مانو $9 لاکھ بانے میں سوچ کر وہ ما اردو لخیر دتا سو خبر شروع ہے خبر ہے وہ شروع کا $9 لاکھ بانے وہ ملگری دا سینا سو وہ اردو میں چھ سوک ماسر سودا کر وہ چھ سوک ہم دا $9 لاکھ راکڑی پا دی دنیا کے بے اللہ لسدونا بدل ہوا ہے ایو کسوی دا سودا زدو فرق کور تلاو $9 لاکھ راوڑے او یویل چی پا کور کے میں سو ما سرا ما خز سرا ما بچو سر ٹول میں در تراوڑی کور کے میں سب پریخی ندی دا $9 لاکھ واقع سبا تبیر ترائے ہوئی چی نا حضرت تاسو خدا خبر کرو اختیب اللہ پاک دنیا کرا کی ہوئے ہاں
راوړه چې اسلام درسره ولیکم او لس ګوتې نه لس ګوتې د لاسو او لس ګوتې د پښو چې شل ګوتې درته ولګوم چې دې دنیا کې به الله تبارک وتعالی تاته لسګونه بدل درکوي انشاءالله دومره به دې الله مړ نه کړي. نو دا یې فرمایي چې موږ عبادتخانه وکړه اوس ویل چې پیسې نشته څنګه به راځي ما ورته ویل چې کورونه دې شته وایي هغه دوه کورونه مې دي یو کې اوس هم بل په کرایه وایي د کرایې ور خرڅ کړه او پیسې ما ته راوړه وایي دوی خرڅ کو $5 लाख باندې ما ته راوړې ویل دا دې ما ورته ویل په دې پراپرټي شروع کړه وایي چې کله 3 کاله پوه شو نو ما ته وایي حضرت ستاسو چې کومه وعده ما سره کړې وه هغه وعده الله پوره کړه زه الحمدلله اوس د $90 लाख مالک جوړ شوی یو ورځ زما په جومات کې چا ټایر ولګول ماربل یې ولګول نه ټایر یې ولګول نو ما ته کیسه نه دی راغلی خو چې چا لګول هغې زوی رمضان چې راتلو نو ما ته وایي چې شیخ صاحب خبره دې په زړه ده چې ما والي صاحب ته دې څه ویلي ورته ما ته خو نه دی یاد ویل چې کله ټایر لګولو تاسو پراړو تاسو ورته ویل چې ستا دې علاقې کې کور نشته خپل ذاتي کور دې نشته په کرایې اوسې تاسو دې جومات قدر وکړو الله کور قدر دې وکړو انشاءالله چې آئنده رمضان راځي په دې محلې کې به الله پلاټ درکړي او کور جوړولو باندې به دې شروع کړي ما ورته چې ما ته خو نه دی یاد وایي چې داسې نه وي ما ورته اوس ویل هغه دا وګوره کوم بهترین بلډینګ تقریبا 4 چته جوړ شو ځای واخیستو او بلډینګ یې جوړ کړو داسې بلډینګ یې جوړ کړی چې ما خپل خیال مطابق په ګلبهار ایریا کې به داسې کور دی الله پاک داسې کور وغواړي او 2 ورځې که 3 ورځې کېږي 2 زامنو ته واده هم پکې وکړو دا خو مې یو 2 نمونې درته پېښې کړې عزیزانو دې دنیا کې به هم الله درکوي آخرت کې بیا درکوي او انشاءالله العزیز داسې وظایف درکوم چې دنیا آخرت په دې په جوړي بغه رستو دي مشهور دی په دې باندې چې دې سولرو انتظام چې کوو دا 12 लाख نه 22 लाख پورې خرچه پر راځي کمزور امدادي سیستم کې نو 12 लाख راځي بیا هم دې مدرسې او دې جومات طالبان او مزګوزار او ټول د پربا اوړه جمع په شپې او ورځې بجلی وي او د قرآن نه به ورته وایي نو تاسو نه مې دا درخواست دی چې څوک هم وي او هغه 12 کسان چې موږ ته پاسي چې هغه دا ووایي چې زه به 1 लाख روپۍ ورکوم څوک دی که 1 लाख نشي ورکولی چلو 50,000 روپو ته دې راشي جزاکم الله 5 लाख ماشاءالله پورا شو انشاءالله العزیز 5 लाख څوک ویلي کوي سولہ جی 1 लाख 11 लाख شوی ماشاءالله 1 लाख نمونه لیکه ما ته خو نمونه نه راځي 12 लाख شوی 13 लाख ماشاءالله 14 लाख دا مګری نمونه لیکه 14 लाख ماشاءالله جی 1 लाख 14 लाख 1 लाख माशाल्लाह जज़ाकुम अल्लाह 14 लाख 22 लाख इंशाल्लाह की सर 14 लाख दा नमूना बोली के अब तो यूं मगरी हुए 1 लाख वाला या अल्लाह हमार چې دوی په خپل خپلو ګټلې او دا سره سودا کوي یا الله دې شرف پر رضا ورسي په دې دنیا کې مالونو اولادونو کې برکت واچوي او آخرت کې هم برکت ورته واچوي د چا محتاج یم हाँ जी 14 लाख में 22 लाख बांधे दस की इंशाअल्लाह अज़ीज़ का बिजली दसरा नवा ज़्यादा हुकूमत दे और कोई भी हुकूमत पाग वक्त पाने चाहिए दूसरे नहीं देते वापस हुआ
माशाअल्लाह पास छत के हो दो छतुना खुशता कदरे शुक्र से शुक्र वासे खज उरवा मुस्तफा माशाअल्लाह قال से अपना से कसान सा सरदी दिन पर लुम मांगे दोनों कुर्बानी को उनकी और ताऊ से पूरे सोलर नहीं लगा वाले नफस्ता खा 14 लाख होश खैर लग तराशा अवल वजह बिस्मिल्लाह करता हूँ यूं खुमेल मा मुखिया ₹10 जवाब तरफ वो 17,000 दरखास्त ने चलो 1000 ना और 1000 ना पास सो कवरेज हवा दे हम चंदवासी जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह 10,000 रुपए مولانا محبوب علماء در روان شول علماء در خپل ځانو مشکلاتو پاتشتا تاسو ته هم مشکل بیا علماء چندا ورکینو تاسو بیا ولې ورکوي جزاکم الله وازیدانو کزر روپے نه کړه 10 روپے چا سره هغه ورکه خو دې کې ځان شامل کړه کې دي شي دا 10 روپے الله پاک جل شانو ته قبول شي جزاكم الله بارك الله قال سي مخي ما كان چلا نه کړل خدا چې بل کال مخله خبر شي درته راشي کړه ورونو خبر دی بل کال راځي او دا ثوابونه به ان شاء الله العزيز صرف نه په دې دنیا کې به الله بدل ورکړي ان شاء الله جزاكم الله بارك الله الله تعالی جل شانه قبول منظور ورکړي بچانو رسول په یا الله جل جلاله امن ول وسرګه ستاسو په چې زما ته دې ډکې شي د اعمالو د نیکیو او څو دا ول چې کم از کم روزانه 2000 نیکۍ دې ماته ملاويږي او دا وایي چې کور کې دې فراخي راشي په حلال روزي زما منګول ډکې شي بل چاته دې محتاج نه شو چې پچا دې قرضې کور ته پسې راوړو او که په مای قرضې ماته ادا کولو اسباب الله مهیا کړي دا حاجت تاسو نشته نو 15 منټه به سحر لګي او 15 منټه به مازیګر لګي تقریبا 10 شبا 24 घंटे के ورکوي دا ټول کمالات په الله درکړي ان شاء الله العظیم 15 ورځې چې تاسو وکړئ تاسو تبا اسرار ښکار شي د حلال مال اسرار په تاسو ته ښکار شي هغه څه دی وظیفه دی د سحر سنت او فرضو میں اس کے حکام ټیم نشو ملوي سے پروا نشته سحر مانځنه پس یو سحر مانځنه پس سلزله او مازیګر ها سلزله ضروري نه چې ورته ناسي کا سحر په ټیم باندې په واک باندې هیڅ پروا نشته دا وظیفه کاوه مازیګر کاروبار کوي خو په خله دا وظیفه وایي اس پروا نشته یا واک کوي اس پروا نشته کېر کوي څه پروا خدا به پوره کوي سلزله سحر او سلزله بیگا اول اخیر با چې کوم درود وي یو زله او کداوی چلو درې زله کور کوټه درود ولې صلی الله علیه وسلم هیڅ پروا نشته خو درود به ورته وایي هغه دعا څه شی دی وظیفه څه شی دی چې سلزله دی وایي ما پسې درې زله وایي خو تاسو به څه زله وایي چې کله څوک شروع کی سلزله بیا شروع کوي سبحان الله وبحمده مروي وای خدای بندگان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। हम खुरमा हम सवाब ले दौलत पर हम दरता मिलावेगी, सवाब आखिरत पर हम दरता मिलावेगी। दोयम नंबर छा औलाद खतरे दिमाग में खराब शुरू है, दिमागी तकलीफों ना बोलते शुरू शी एमा कोर के हर वक्त झगड़ी जमन में खबरें न मानी खजा माँ बदिशी खजे जबादेशम जमन औलुरा लीदल जन वाड़ महागा मा लीदल न वाड़ी या अल्लाह कोर के बमे संगे चैन राजी संगे बसकून राजी संगे बमीना राजी दा वाड़े ची बच्चान मो दिमागी अमराधों ना बच्ची बच्चान मो दीनदारी शी कोरवाला दे हो टबार दे हो दीनदारी शी अवकोर की झगड़े खत्म शी देवा अजीजान हर दुआ टोल खुबे उज़्दा निकले शी वो खबर दे दा कारन साहिबान या उलमा हजरात की दुई जहन किश्ता और दयाद बहुमी दुई नबे तपोस होते पहर माज़ के मेरे शे फर्ज के मेरे शे पसुन्नतों के मेरे शे पन्नफलों के मेरे शे हालात तगोरे कोर की हालात डेर गड़बड़ हुई लो पर फर्ज और सुन्नत और नफलों के हुआ और का हालात और साजगार नो कल्या फर्जों के वाया हो नफल और सुन्नतों के खोए वाया वहाँ का दुआ दासे दा ची दुआ दादा ची अल्लाह पाक इबादुर रहमान अखबरो बंदगानों सिफतों के दा दुआ जिक्र करेगा ची दा दुआ हुआ नो का सोग दा दुआ वाई नो अल्लाह बे खबरो बंदगानों के रहमान ची कुम बंदगानों के औलिया उर रहमान अल्लाह दोस्तानों के बशरा नो आगा सशया दरेज़ले पसी हुआ चिकला दरुशता से माज़े के वाये बेमुता सुसदु आवाज़ शुक्र अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व शुक्र बिजालिल मुक़ीम अस्सलाति व ज़ुर्रियति शुक्र दुआ व कुमा दुआ ज़बर तखाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। द्रेम दुआ योरो जुर्फ दे शहरे हावुई वही चीज़ों मदीने मुनव्वरे तलाड़ और मदीने मुनव्वरे की ज़मात देर शोहर से क़ियाम हुआ नो अगर अय्याम पैदल तक और आता हुआ नो मदीने मुनव्वरे की रौज़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वातनीज़ दो
یو بزرگ و دیر بودا و هغه په ناسو مجذوب قسم و په هغوی په ناسو درود به ویلو نیمانه بیا سترګې داسې روضې طرف ته اوچتې کړې او درود به ویل او سترګو باندې بیا د اوښکو باران شو څوک به یې ځان سره نه پرېښودل وی زما زړه ته یو الهام وشو چې دوی خدمت شروع کړه وی ما ځان سره کورني غوړي راوړي او د سره چې کومه خوراک د ده داسې و چې سپوره روټۍ وه ورسره وچه کلکه او اوبه یې ورسره اوبو کې بیا روټۍ واچوله چې کله به پسته شو بیا یې وخوړه نو ما به کور کې چې کوم ځای مې نیولی و هغې که به مې روټۍ برابره کړه بیا به مې کورني غوړو کې وړه کړه بیا به یې ورته راوړه چې ورسره کېناستلم به نو ما ته مې انکار نه کوه نه بیا ما ته غوسه کوله چې څونه به ورسره ناست ما په خپلې خولې باندې وړۍ ورته جوړولې د ده غاښونه هم صحیح نه وو نو هغه بیا وخوړه چې دېرش ورځې پوره شوې نو ما وویل چې حضرت که اجازت دي زه به لاړ شم ځکه چې ما ویزه نوره ټیم مې ختم وشو راته ویل چې رانه ځې ویې ها ویې راشه چې یوه تحفه درکوم ویې ما ته پیغمبر علیه السلام یوه وظیفه ښودلې په خوب کې یا کشف کې بیا ورته ښودلې مراقبې کې ویې هغه زه تاسو ته ومخایمه چې څه پریشانیګانې مو وي بیماریګانې مو وي الله به انشاءالله ختم کړي وی سهار چې لمونځ وکړې نو ځان سره اوبه کېږده هغه اوبو ته 15 زره الحمدلله صورت ووایه خو سره د بسم الله او سره د آمین یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تر آخر پورې وللضالین آمین 15 ځلې به دا پوره سره د بسم الله او سره د آمین ووایه او بیا په دې چوف کړه بیا هغه اوس که روزانه دا عمل به کوې ویل چې ما بیا دا تجربه وکړله او بل عالم چې اچا ځای نه نقل کړی ویل چې ما تجربه وکړه داسې بیماران چې امریکې ته یوړو او امریکې کې ورته ویل چې 2 کاله بس سالم لګي هله به ټیکېږي ما چې دا وظیفه ورته شروع کړله ویل چې الحمدلله شپږو میاشتو کې جګ جوړ شو نو د ما عزیزانو دا 3 سره وظیفې صرف تاسو ته نه چې څونه یار دوست وي خپل خپلوان وي ټولو ته وښایه الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب فرمایي او الله تعالی جل شانه دې موږ دا ناس ته صرف دلته نه آخرت کې هم په کار راولي او الله تبارک وتعالی دې الله تعالی دیدار ته چې کله جنت کې خلک یو ځای کېږي هلته مو دې یو ځای کړي وآخر دعوانا ها آخر کې زه دې حافظانو ته او دا خدمت القرآن محتممین منتظمین دا دې مدرسین او زه به ووایم که بیادبي نه ګڼئ حاجي نیازګل صاحب ته خصوصي طور باندې او د دوی بچیانو والدینو ته او تاسو ټولو ته مبارکباد پېښ کوم الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټولو بچیان ښکلي حافظان ښکلي عالمان جوړ کړي آخر کې یو حدیث درته وایم پیغمبر علیه السلام ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ای ابو ذر چې ته سهار راشې د قرآن پاک یو آیت زده کړې دا د 100 رکعتونو نه زیات ثواب دی او یو باب د علم زده کړې او دا د 1000 رکعتونو نه زیات ثواب دی زموږ شیخ امام اهل سنت شیخ القرآن والتفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز صدر رحمت الله علیه فرمایي چې دې مطلب دا دی چې چا یو آیت قرآن په ناظرې زده کړو نو بل سړی 100 رکعته نفل کوي هغې دونه ثواب نشته لکه دې یو ماشوم یا دې یو سړي چې یې وګټلو او چا چې قرآن پاک ترجمې سره یو آیت مطلب سره زده کړه تفسیر سره
دا داسې ده چې د 100 رکعتونو نه هم زیات ثواب او 6000 نه زیات آیاتونه قرآن کې دي او تو یو درته حاصل کړو نو کم از کم د قاری صاحب په برکت باندې د هر یو کور ته شپږو لکو نه هم زیات نیکۍ ورکړل شو نه شپږو لکو نفلو رکعتونو نه زیات ثوابونه وګټل الله تعالی جل شانه دې ټولو بچیانو ته مبروک کړي او الله دې دوی ته قرآن پاک سره د تفسیر ویلو او سره د علم زده کولو توفیق نصیب فرمایي الله پاک دې ستاسو د دې ناستې په برکت او د دې صدقې په برکت په مالونو کې اولادونو کې عزتونو کې زندګیو کې برکتونه نازل فرمایي الله مو چاته محتاج نه کړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين عزیزانو کومو کسانو اعلانونه کړي حاجی طالب حاجی نیازګل حاجی قمرګل محمد داود عبدالواحد زبیر احمد مولانا محب الله قاری صاحب والد صاحب محترم او سید عبدالقیوم آغا او سمیع الله او کوتوال او صابر کوتوال دې علاوه یو بل ملګري هم ویلي وو هغوی نوم چې تاسو یو لک ماشاءالله 1 लाख हो जी उसका जज़ाकल्लाह खैर जज़ा हर चा से वरखड़े अल्लाह पलार के माल दे हर चा से वरखड़े अल्लाह पलार के माल दे जिम्मेवारी दसू छत हवलोई रब जुल जलाल दे जिम्मेवारी दसू छत हवलोई रब जुल जलाल दे ला तज़खर ډیر مننه کوو چې د حضرت شیخ صاحب پر پرول باندې تاسو حتی الوسع ډیر ښه له مدرسې سره کومک وکاوه خو حاضرینو او سامعینو ته معلومه وي اوس د دستربندۍ عمل دی د دستربندۍ تر عمل وروسته دغه حافظان صاحبان بېرته راځي پر د خپلو ځایو باندې کښېني یو څوک به هم نه راولاړېږي پس د هغه دوه طالب العلمان حافظان صاحبان چې په درسګاه کې مکمل قرآن بغیر له غلطۍ تېر کړی او ورولی په یاد هغوی ته انعامات ورکول کېږي بیا اساتذه کرام دپاره څه د شعر شکل کې شعرونه تیار شوي هغه به ورکول کېږي بیا حضرت شیخ صاحب تاسو ته په تسلي سره اخرنۍ خصوصي دعا کوي تاسو به تر هغه وخته پورې په ارام سکون او په قراره سره اوسئ یو اعلان دی هغه دا چې سبا ماسپښین په مدرسه انوار القرآن اخري سټاپ نوي کلي کې جلسه د استربندي ده چې پکې حضرت مفتي ندیم صاحب له پېښوره څخه مهمانۍ خصوصي دی له تاسو څخه پکې له ګډون هیله کړې ده دویم دا چې زموږ د شیخ صاحب د دغه ناست مجلس مهمان خاص سبا به د جمعې لمونځ پر 1:30 بجه دلته پړاوی تاسو کولی شئ چې دلته جمعې ته ځان حاضر کړئ دریم دا چې په دغه مدرسه کې له شعبه حفظ تجوید او ناظرې سره تر اولا پورې کتابونه تر اتمه پورې سکول او په هر کلاس کې باقاعده د عربي د زده کړې ترتیب ستا خواهشمند حضرات کولی شي چې ځان ورسره یعنې ربط ورسره پیدا کړي
چې کوم علما کرام دي حافظانو صاحبان دستربندي کوي د هغوی نومونه په دې ډول دي. مهمان خاص حضرت شیخ صاحب او حضرت مولانا صفت الله صاحب، جناب حافظ محمد یوسف رحیمی صاحب، مفتی عبدالواجد آغا صاحب، مولانا محمد جعفر صاحب، حضرت قاری عبدالرحمن عابد صاحب، قاری محمد سلیم رحیمی صاحب، حضرت مولانا مفتی حضرت علی صاحب. دوی ته زحمت ورکوو چې د حافظانو صاحبانو پر سر د لنګوټو یعنې د فضیلت د پګړۍ ولونه تاو کړي. حافظ حضرت بلال ولد عزیز الرحمن علیہ کالونی نواکلی کوٹا. حضرت بلال ولد عزیز الرحمن علیہ کالونی نواکلی کوٹا. بختیار احمد ولد نصر اللہ کلی عمر روڈ کوٹا. د دغه حافظانو صاحبانو د یعنې د شوبید چې کوم اساتذه کرام دي د شیخ صاحب په حکم باندې دوی ډېر دلته د سربندي عمل ته ځان حاضر کړي. قاری عبدالله صاحب او حافظ سلطان صاحب، حافظ بختیار احمد ولد نصر الله کلی عمر روڈ کوټه. حافظ محمد مزمل غنی ولد نعمت الله غنی زرغون آباد فیس 2 کوټه. محمد مزمل غنی ولد نعمت الله غنی زرغون آباد فیس 2 کوټه. محمد قاسم نمبر 1 ولد عبدالقیوم اتحاد کالونی علموچاو کوټه. محمد قاسم ولد عبدالقیوم اتحاد کالونی علموچاو کوټه. حافظ افتخار احمد ولد روح الله کلی نو آباد کلا سیف الله بلوچستان. حافظ افتخار احمد ولد روح الله کلی نو آباد کلا سیف الله بلوچستان. حافظ سردار ولی ولد سعید احمد ولد سعید محمد چلتن سکیم ایرپورٹ روڈ کوٹا. حافظ سردار ولی ولد سعید محمد چلتن سکیم ایرپورٹ روڈ کوٹا. حافظ محمد سلیمان ولد حافظ محمد یوسف کلی کوتوال کوٹا. حافظ محمد سلمان ولد حافظ محمد یوسف کلی کوتوال کوٹا. حافظ محمد دلاور ولد حاجی نعمت اللہ کلی حاجی خواج محمد کوٹا. محمد دلاور ولد حاجی نعمت اللہ کلی حاجی خواج محمد کوٹا. حافظ نذیر احمد ولد حبیب اللہ کلی کوتوال کوٹا. حافظ نذیر احمد ولد حبیب اللہ کلی کوتوال کوٹا. حافظ عبدالوحید ولد محمد اعظم کلی عمر کوٹا. حافظ عبدالوحید ولد محمد اعظم کلی عمر کوٹا. حافظ صلاح الدین ولد نیاز محمد کلی عمر کوٹا. حافظ صلاح الدین ولد نیاز محمد کلی عمر کوٹا. حافظ رحمت اللہ ولد خدایدار کلی عمر ناصران مسجد کوتوال کوٹا. حافظ رحمت اللہ ولد خدایدار ناصران مسجد کوتوال کوٹا. حافظ محمد نسیم ولد محمد انور کلی عمر سید محمد قبرستان کوٹا. حافظ محمد نسیم ولد محمد انور کلی عمر سید محمد قبرستان کوٹا. حافظ محمد قاسم ولد محمد انور کلی عمر سید محمد قبرستان کوٹا. حافظ محمد قاسم ولد محمد انور کلی عمر سید محمد قبرستان کوٹا. حافظ اظہار اللہ ولد عبدالحکیم کلی کوتوان خانان مسجد کوٹا. حافظ اظہار اللہ ولد عبدالحکیم کلی کوتوان خانان مسجد کوٹا. حافظ نجیب اللہ ولد حضرت نواب کلی شاہ عالم کوٹا. حافظ نجیب اللہ ولد حضرت نواب کلی شاہ عالم کوٹا.
حافظ امداداللہ ولد مولوی محمد عیسیٰ صاحب کلی عمر خان کوٹا حافظ امداداللہ ولد مولوی محمد عیسیٰ صاحب کلی عمر خان کوٹا حافظ عمر فاروق ولد آغا محمد کلی عمر کوٹا حافظ عمر فاروق ولد آغا محمد کلی عمر کوٹا حافظ بلال احمد ولد عبدالنافع کلی کوتوال کوٹا حافظ بلال احمد ولد عبدالنافع کلی کوتوال کوٹا حافظ حسین احمد ولد حافظ رحمت گل سروے 144 کوٹا حافظ حسین احمد ولد حافظ رحمت گل سروے 144 کوٹا حافظ عبدالرحمن ولد حافظ رحمت گل سروے 144 کوٹا حافظ عبدالرحمن ولد حافظ رحمت گل سروے 144 کوٹا حافظ انعام اللہ ولد مفتی عبدالواحد آغا مفتی عبدالواجد آغا کلی عمر کوٹا حافظ انعام اللہ ولد مفتی عبدالواجد آغا کلی عمر کوٹا لا ولاړو علماء کرامو څخه ډېره مننه دوی به کښېني لا محترم جناب حاجي نیازګل صاحب څخه گزارش دی هغه به دغه فارغ حافظانو صاحبانو ته انعامات ورله ورکوي دغه حافظان صاحبان دي پر هغه نمبر باندې لکه څنګه چې لنګوټې وتړلې راځي دي لا حاجي صاحب څخه د خپل انعام وصولوي حافظ حضرت بلال ولد عزیز الرحمن حافظ بختیار احمد ولد نصر اللہ حافظ محمد مزمل غنی ولد نعمت اللہ غنی حافظ محمد قاسم ولد عبدالقیوم حافظ افتخار احمد ولد روح اللہ حافظ سردار ولی ولد سعید محمد حافظ محمد سلیمان ولد حافظ محمد یوسف حافظ محمد دلاور ولد حاجی نعمت اللہ حافظ نذیر احمد ولد حبیب اللہ حافظ عبدالوحید ولد محمد اعظم حافظ صلاح الدین ولد نیاز محمد حافظ رحمت اللہ ولد خدایگار حافظ محمد نسیم ولد محمد انور حافظ محمد قاسم ولد محمد انور حافظ اظہار اللہ ولد عبد الحکیم حافظ نجیب اللہ ولد حضرت نواب حافظ امداد اللہ ولد مولوی محمد عیسیٰ صاحب حافظ عمر فاروق ولد آغا محمد حافظ بلال احمد ولد عبدالنافع حافظ حسین احمد ولد حافظ رحمت گل حافظ عبدالرحمن ولد حافظ رحمت گل حافظ انعام اللہ ولد مفتی عبدالواجد آغا صاحب دعا قرآن مجیدون دی دغه یو قرآن پاک دی حضرت شیخ صاحب ته ورته پکړي او بل دی عبدالقیوم آغا صاحب ته ورکړي له حاجي صاحب څخه مننه کوو بیا دې تشریف شي
اوس چچا یعنی سید عبدالقیوم هغه څخه گزارش دی چې هغه راسي دغه مېلمنو ته شیلډونه ورکړي. تاسو راسره دغه رنګه په ارام اوسئ، چند شېبې پاتې دي، بیا اخرنۍ دعا ده. له محترم جناب سید عبدالقیوم هغه څخه گزارش دی چې راسي مېلمنو ته جوړ سوي شیلډونه ورکړي. اول شعر د زموږ د دغه پروګرام مهمان خاص حضرت ډاکټر صاحب راغلی، هغه ته دې دغه شعر ورکړي. او حاجی نیازګل صاحب د راسي خپل شعري اصول کې حاجی نیازګل صاحب حضرت قاری عبدالرحمن عابد صاحب د راسي خپل شعري اصول کې قاری محمد سلیم رحیمی صاحب محتمم و خادم جامع حاضر بخبر شعر اصول کے قاری عبدالرحمن عابد صاحب بخبر شعر ورکڑلے سے مولوی عبدالوکیل خیالی ہم پا کلی کلی دے خواه بخت او لگیا دے داغا شعر دکشے شعور سے حضرت قاری صاحب د دې جامع متمم خپل شعر اخرنۍ شعر اصول کوي له محترم جناب سید عبدالقیوم آغا صاحب څخه یوه نړۍ مننه ورته دست په دعایو ماضي قریب کې یو بچی وفات شوی وه الله تبارک وتعالی دې د هغې مغفرت نصیب کړي خدای دې دوی ته صبر جمیل ورکړي دا جامع یعنی دغه مدرسې له طرفه د هغه دوو حافظانو صاحبانو لپاره چې خپل مکمل قرآن په مقابله او مسابقه کې اورولی دی استاد محترم ته پکې یوه غلطۍ هم نه ده کړې یعنی 6,600 آیاته او دغه ټولې 30 سپارې الف لام صاحب ټول تلک رسول تنا و محسنات صاحب الله د سمې ولوننا بیا تر مې سالونه پوری دا ټولې تیرې کړې دي یو سلسوار بس ورته پکې یوه غلطۍ هم نه ده کړې د مدرسې له طرفه ورته عجیب او غریب انعام مقرر شوی دی هغه دوه طالب العلمان دي د هغوی دپاره انعام دی د یوه طالب العلم حافظ القرآن لپاره هم سایکل او د بل لپاره هم سایکل لہذا په دغه مقابله او مسابقه کې سر ته رسېدلی حافظ القرآن حافظ محمد دلاور ولد نعمت الله دی راسي خپل د پوره قرآن په غیر له غلطۍ اورولو انعام سایکل دی واخلي او چې کوم دویم حافظ القرآن دی چې مکمل قرآن بغیر له غلطۍ اورولی دی استاد محترم ته هغه دی حافظ افتخار احمد ولد روح الله رادسي د خپل پوره قرآن بغیر له غلطۍ اورولو انعام سایکل دی وصول کړی او حضرت قاری صاحب وایي چې پر 26 مارچ باندې د دغه سایکلانو بله مقابله هم شته بیا په انعام کې سایکلان ورکول کېږي موټر سایکل دا زعفران دی که غاټول دی که سنبل دی دا ریحان دی که شایسته د ګلاب ګل دی دا جومات د مدرسې
مدرسې دا کتابونه دا سکون دی که جنت دی که محفل دی دا پګړۍ دا شاګردان دا استادان ټول دا اصحاب دي د صفقه تسلسل دی دغه هر څه چې مې وستایل په مینه یم خیالي دا مې عنوان د هر غزل دی چا شاته سوګه راته وویل سیکل دی لا محترم جناب د دغه جامع او مدرسې خادم و محتمم محترم جناب حضرت قاری محمد سلیم رحیمی صاحب ته گزارش دی چې راسي په خپلو ښایستو او درنو الفاظو کې د راغلو ښاغلو درنو ښایستو پر دین باندې مینو مسلمانانو وروڼو شکریا په خپلو الفاظو کې ادا کړي د دغه جامع محتمم صاحب محترم جناب قاری محمد سلیم رحیمی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمان ډیر محترمو دوستانو پر دین مینو قدرمنو ورونو په دې پروګرام کې د موږ سره شریک مندو خوندو چې دا پروګرام د موږ سره اوري باقاعده په کورو کې نن د حضرت شیخ صاحب بیان اوریدل شوی دی او د دستربندي ټولې شیبې د زنانو د موږ سره تېرې کړي دي الله تعالی دې د نارینه او د زنانو ټولو ناڅه دې الله قبول کړي او زما د راغلو مېلمنو زموږ ډېر قدرمن حضرت شیخ حضرت مولانا ډاکټر عبدالستار صاحب دامت برکاتو چې د ډېر لوی ځای څخه تشریف راوړی دی او زموږ ډېر حوصله افزایي یې وکړه موږ نه خبر نه اتر یو داسې شیبې او د مدرسې یو دومره خیرخواهي چې حضرت شیخ نن د بیان په آخري کې وکړله نو په دې باندې اهل مدرسه ټول ډېر خوشحاله دي او د حضرت شیخ صاحب شکریه ادا کوي او د دې سره ساتھ زموږ محسن جامعه حاجی نیازګل صاحب چې د سعودیه عربیه څخه خاصه د پروګرام لپاره د په دې پروګرام کې شرکت کړی دی حاجی نیازګل صاحب او بیا الله د قرباني قبول کړي لکه څنګه چې دا مسجد د په برکت تیار شلو او بل صدق بل ګران شاګرد حافظ رحمت ګل ډېر شکریا ادا کوم چې د چا د برکته نن دا اداره قایمه ده دا 100% چې د ما سره د چا ډېره تعاون په دې اداره کې په جوړېدو کې هغه فرد واحد حافظ رحمت ګل صاحب دی زه په تاسو خامخا وینم چې حضرت شیخ صاحب دعا ورته وکړي او زه د راغلو مېلمنو د ټولو شکریا په زړه سره ادا کوم زه ستاسو شکریا ادا کولی نه شمه چې تاسو زموږ دا پروګرام را منور کړئ او بیا مې د دې ادارې سره دومره په محبت سره په دومره اشتیاق سره تاسو د ادارې سره تعاون وکړئ زه ستاسو د ټولو شکر ګزار یم اول د خپل علماء کرامو د خپلو مشرانو او د حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حضرت علی صاحب چې زموږ د دې ادارې خطیب صاحب دی او نور مشران حاجی عبدالواحد آغا صاحب اور مفتی عبدالواجد صاحب اور نور شیوخ چې نمونه اخلق ډېر ټیم اخلي اور د فارغ حفاظ کرام چې والدین دي اول به دوی ته مبارکباد ورکوم بل د دوی ته یو خواست کوم گزارش کوم چې صرف پر حفظ کې اکتفا نه کوي دا زموږ
محنت دې نه راضایع کوي لازمي دې د علم اراده وکړي چې په د خپلو بچیانو باندې علم لازمي وکړي نو انشاءالله بیا به په قرآن پوه هم سي او انشاءالله بیا به تاسو هم ځان خوشحاله یاست دغه زموږ د ادارې د استادانو وصیت هم دی نصیحت هم دی چې دا طالبان والدینو څخه دا ګزارش وشي چې دا شاګردان باید د بې علمه پاته نه سي نو انشاءالله دا څه والدین چې دی دا ټول وعده کوي چې موږ په خپلو بچیانو علم کوو بس دغه زه او د پروګرام په اخره کې دا یو ګزارش دی د مدرسې د طرفه یو څه د خوراک بندوبست شوی دی پکار دا دی چې تاسو ټول کښېنئ او په دې آخري دعا به چې کوم طعام دی په دې کې د موږ سره شرکت وکړئ د برکت خانه ده انشاءالله دعا به هم درته کوو انشاءالله الله دې ډېر جزای خیر درکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دعا د استغفار لویه ربه وبخښه موږ ګناهګار پناه راکړه شیطان لعین رجیمه غواړو اهدنا الصراط المستقیمه د انعمت علیهم ښایسته لار لویه ربه وبخښه موږ ګناهګار له محترم جناب حضرت شیخ صاحب څخه ډېر په درناوي سره ګزارش دی چې زموږ د دغه ننني پروګرام آخرنۍ دعا په خپلو الفاظو کې وکوي محترم جناب مهمان خصوصي حضرت شیخ صاحب مبارکباد سره زه یو خبره هم کوم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمان صاحب دامت برکاتهم العالیه لیکلي چې ما ته والد صاحب او مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه ګړی راته راوړلو حج بچی ګړی راکوله مې ویل ودرېږه بچیا نیت پسه ورته کوې ګړی خو درکوم خو نیت پسه کوې ویجی راته ویې ښایه وایي دا نیت وکړه چې زه به دې ګړی په ذریعې سره په وخت سبقو ته ځم او دې ګړی په باندې به زه به ورته ګورم صحیح ټیم باندې به بیا لمانځه ته هم زه او راپسې راغلم نو بچیانو تاسو دا نیت ورته وکړئ چې دا سایکل باندې به زه انشاءالله تعالی د قرآن او د دیني علومو حاصلولو لپاره ځم انشاءالله په دې به بیا ثواب تاسو ته میلاویږي اساتذهو ته چې چا انعام مقرر کړی هغوی ته میلاویږي والدینو ته زه یو خاص کوم د بچیانو په بابت کې ګازره مقدره ده ګازره پېژنئ ترخه وي که خوږه خوږه وي دا ګازرې راواله او وړې وړې ګونګړې کړه نیمه یو برتن کې واچوه نیمه بل برتن کې د کوم برتن کې یو کې اچولې ده دې کې چینی واچوه او اوبه واچوه څومره دی بس دا ګازرې راواله دا به ترخې وي خوږې خو وي خو نورې به هم خوږې شوې او که دا باقاعده چې کومې هغې کې مرچکای واچوه یا مالګه واچوه او اوبه پکې واچوه څومره دی پس چې رخلې بیا دې ګازرو نه خوږواله ختم وي تریواله که مالګه وي او تریخواله که مثاله دی پکې اچولی دغسې ده که نه دا ماشومانو الحمدلله د دې مجلسونو کې الله تعالی جل شانه میټاس پکې پیدا کړی دی دوی کې نور هم میټاس راولی خوږواله راولی خوږواله راولی او دا به هله پکې راځي چې دوی عالمان هم جوړ شي د نورو محافلو ته نورو مجلسونو ته یې مه ور داخلوئ چې داسې دی چې دوی دا خوږواله ختم شي او الټا تریخواله رانشي نو تاسو نه مې دا درخواست او بل یو مجموعي درخواست مې دا دی چې ډېر لوی مبارک محفل و او زه خو ځان سره سعادت ځان دپاره ګڼم چې والله چې الله
زما کومه نیکي تا ته تر خوښه شوې ده چې دې نیک مجلس ته دې زه له پېښور نه ځان ته راوستلم او دا نیک دوستانو او د علماو او د ښکلو ښکلو حافظانو زیارت دې پر نصیب کو سیدانو سره دې کېنولم نو د ما عزیزانو دا تاسو هم دا خوشخبري دا خوشنصیبي وشمارئ چې الله دې محفل کې تاسو کېنولي نو غواړو به اوس له الله نه خو چې الله نه غواړو نو داسې انداز کې وغواړئ لکه یو محتاج سړی یو دولتمند سړي ته ورشي او په خواست او په عاجزي سره ترې غواړي ما او تا خو نن لاس چاپ نیسو باچاهانو باچاپ نیسو چې چا پروا هم نه کوي او داسې عاجزانو باندې خصوصي بیا رحمت هم کوي نو الله نه وغواړئ څه مو زړه کوي یاد وساتئ حفظ د قرآن پاک ختم باندې دعا قبلېږي څه کېږي دعا قبلېږي نو الله نه سوال وکړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وآل بيته وذرياته أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا واهد بنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع يا الله جل شأنه لوی منور مجلس دستاد سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اولاد زیر سرپرستی زیر اہتمام کیونکہ قرآن پاک خدمت و شو پدے کال کے یا اللہ جل جلال امن والو ابو تربی کے حضوری سعادت اور نصیب کو یا اللہ جل شرم تدیر برکت بادی سبو گناہ معاف فرمائے سبو خطائی کاری معاف فرمائے پوتم رحمت پر نظر سلو کو یا اللہ جل جلال ابل ور یقینا ڈھونڈے نہ فرمانیو دستا حکم وفات کری یا اللہ یا الہ العالمین بیزائے متنارس کری یا اللہ یا الہ العالمین استا احکامات مباد کری یا اللہ جل شانو استا نظر متاوت ورکڑی لی پخبر اعمال سارا یا اللہ جل شانو دی مجلس میں برکت بادی زمان گلہونا معاف فرمائے زمان خطائی گانے معاف فرمائے زمان تقصیرات معاف فرمائے یا اللہ جل جلال محبر امالو دا ادارہ دے پکم انداز مادرہ ہوستا یا اللہ جل شانو دی ادارے کی کاری سے تک تکلیفات پیش ہوئی حاجی ریاض بولتا یا حاجی ریاض بول ادھکم حافظ ابیات کو رحمت گل یا الہ العالمین دوی تکم تکلیفات ورگلے دی یا نور ملگلو تکم استاذانو تلک سردار محمد مولی صاحب وغیرہ محنت ردی ورسرہ نمدرسی اساتذہ دی ورسرہ نسی معاونین نے یا اللہ جل شانہ تدوی دنیا او آخرت خائستہ کی نصیب فرمائے مالونو کی اولادونو کی عزتونو کی سرفرازی اور نصیب ورزد برکتونو اور نصیب فرمائے یا اللہ جل جلال امر حاضرین مجمع طول شریح حاجات ورو فرمائے
को कसालो या अल्लाह शिदास्ता को वलारी की खपलमान शिकलो खपलमान कुर्बान उल पारा इरादा होगा ज़ात या इलाह आलमीन अपनी जामो नसीब फरमाया या अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वलु सब दमर नफस उतर सवातुल मुपसिजारी उसारी उला ज़ात दसे वसरो इंतजाम कुल अंदाज के होगा तो बहुत बार दरड़ा और पको इंतजाम होगा या इलाह आलमीन तो बहुत बार या इलाह आलमीन आसाइश इंतजाम फरमाया या अल्लाह जल्ल शानहु दसुल उस्तादानी बदी इदारे के मुहतमिमीन मुंतज़िमीन या इलाह आलमीन बदी इदारे के देख तालिबात में ताउन को उनकी मंजूरी दी मक्की या उस्ताउन कभी या अल्लाह जल्ल शानहु तो खबर है या इलाह आलमीन क्या मक्की इमदाद नहीं करे मक्की बिना नहीं करे उसे कभी या अल्लाह जल्ल शानहु तो नहीं मुकरी बसाती है या इलाह आलमीन तो बोला मक्की की माफ फरमाया खता ही का माफ फरमाया या अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मल वलु अवई राजिशा वली या अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मल वलु तीसरा बिना शुरू या अल्लाह इस्ताइदारी से बिना शुरू या अल्लाह या अल्लाह जल्ल शानहु गुना माफ फरमाया जब औलादुल पहाड़ का रहम फरमाया खुद आले माले जुलू फरमाया या इलाह आलमीन सब वालिदैन पर कब्रों के प्रार्थना या अल्लाह अगुए मगफिरत नसीब फरमाया मुक्त के लिए अल्लाह तज़बुक दुआ गालू तमुहताजी दिया अल्लाह इच्छा वाले दिन वफात दी या इलाह आलमीन मगफिरत नसीब फरमाए शाह वाले दिन जो दी या इलाह आलमीन बरकत हुआ चवल की या अल्लाह जल्ल शानहु पर को अखबार शहादत कलिमा नसीब फरमाया या अल्लाह जल्ल शानहु की अमर बोलने वाले वक्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून ऐलान करे या इलाह आलमीन सब पर्दे वो सादरे के या अल्लाह या अल्लाह लेकालो सरायू लेकालो पचारे की नासियू दीदारो सरनासियू दीदारो बहाफिलो के नासियू या अल्लाह के मरपुरों से कितना हुए वक्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अबू बात दिल में लगा तदरीला सतारा उपासत होगा खैर सरशा मुझे मालूम सरशा या अल्लाह छोटा तो सफाई नहीं या अल्लाह सफाई नहीं दी बदलू बाबत की कहूँ है चलो ज़ख्तलफ ऐसा फायदा रिश्ता करता स्ताबी तबद्दुल को नसीब मुंबा बेड़े घर की या अल्लाह मुंबा तबाशो या अल्लाह या इलाह आलमीन क़यामत रोज़े शक्ल करो पामाल का क़यामत रोज़े बदबख्ती रो पामाल का दरकसला साम अल्लाह भी रो पामाल का दोज़ख रो पामाल का आमल्ला बखिलत मुक्त नसीब का जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के खुदा मुक्त शफाअत नसीब का जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक होना हौज़ कौसर वो मुक्त नसीब का या इलाह आलमीन दुनिया की हो हज बैतुल्लाह उम्र सआदत बार-बार नसीब का हज बैतुल्लाह उम्र सआदत बार-बार नसीब का या अल्लाह रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म उड़ा दे गुनहगारान हाजिर का या इलाह आलमीन शफाअत मुक्त नसीब का या इलाह आलमीन सूरत शुबान दी दिल के बरकत न रहा कुल या इलाह आलमीन बालिगान दी निकाहुल रिश्ता कुल निकाहुल नेकन मुक्त नसीब का को खोए लुड़ा मोदी या इलाह आलमीन बच्चे मोदी दादा टोले दा मुसलमान फायदे दी बच्चे मोदी या इलाह आलमीन वो तो कुल रिश्ते नसीब का चाहता दिया इलाह आलमीन रिश्ते और करे दे या इलाह आलमीन कुरूर की चेहरा और सुकून वाला कुरूर की जन्नत माहौल जो फरमाया या इलाह आलमीन अच्छा वदो नशरी है वो तने औलाद और नसीब का या इलाह आलमीन चाहता दे औलाद और करे दे नेक सारे हागे और तजुर फरमाया स्तर को ठंडे के और फरमाया स्तर को यखवाले और नसीब फरमाया मुक़द्दर कुल मशान और कदर तौफीक नसीब फरमाया मुक़द्दर कशर और शफकत के और नसीब फरमाया द मसाजिद और मराकिज और खानकाहान और जुमातों और या इलाह आलमीन मदारिस हिफाजत फरमाया या इलाह आलमीन नेकानो सफो के बहुत रवा या इलाह आलमीन नेकानो सफो के बहुत रवा या इलाह आलमीन का नबी कम अज़ कम दलीकानो खादिमानो के बहुत रवा दलीकानो सब्रो
وچتولو کې مو وګرځوه یا الله جل شانو د دې حال مونږ لرو چې اکابرو سره ودرېږو د دې حال لرو چې موږ نیکانو په صفو کې ودرېږو خو یا الله جل شانو ستا کار باندې وشو او د دوی خادمانو کې رشوار کړو د دوی چمچو کې رشوار کړو یا الله العالمین د دوی سمړو سیده کوونکو کې رشوار کړو نو یا الله جل شانو موږ لپاره بیا هم کامیابي یا الله العالمین ته مو ټولې دعاګانې قبولې کا کومې مو اوس غوښتې دي بیا مو غوښتونکي دي مخکې مو غوښتې دي ټولې یا الله العالمین قبولې کا یا الله العالمین کورونه چې راتلو موږ ته دعاګانو دپاره ویلې شوي دي بیماران مو دي شفا ورنصیب فرمایا مشکلات دي ورته تکلیفونه ختم فرمایا د دوی رشته داران دي تکلیفونه ختم فرمایا زموږ وروڼه دي زموږ خویندې دي زموږ ورېرونه دي زموږ ورېرې دي زموږ خورایان دي خورزې مو دي زموږ ترونه زموږ تروریانې دي یا ماماګان مو دي خالاګانې مو دي نور رشته داران مو دي یا اله العالمین زموږ آبا او اجداد چې څونه وفات شوي ټولو مغفرت نصیب فرمایا څونه ژوندي دي هغوی کې برکتونه نازل فرمایا یا اله العالمین دعا غوښتل موږ ته نه راځي هسې یو دی نیکانو بندګانو کې یا اله العالمین څنګه تا نه غوښتې دي بس د هغې پسې موږ روان یو یا اله العالمین د هغې نقل کوو یا اله العالمین زموږ د نقل په اصل بدل فرمایا یا اله العالمین ستا نیکو بندګانو څونه د خیر دعاګانې تا نه غوښتې دي موږ ټولو ته نصیب فرمایا یا اله العالمین څونه شرورونه پناه غوښتې ده موږ ته یا اله العالمین پناه نصیب فرمایا دا وختونه دوی دلته نن قیمتي کړل یا اله العالمین خپل دیدار ور نصیب فرمایا د پیغمبر علیه السلام زیارت ور نصیب فرمایا پیغمبر علیه السلام شفاعت ور نصیب فرمایا خپل ګټل شوی مال خلو سره ګټلای مال وینې سره ګټلای مال الله په لار کې قربانولو اراده کړی توفیق ور نصیب فرمایا یا الہ العالمین چې بل کال دا وخت راځي دوی ته د دې سوچم د لسچم د بدلې ور نصیب فرمایا لسچم د بدلې ور نصیب فرمایا آخرت کې ورته سرمایه او فرمایا یا الہ العالمین د دې ټولو مالونو اولادونو عزتونو زندګیو کې سره د زموږ اولادونو یا الہ العالمین برکتونه نازل فرمایا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. مقصد جمع کېږي دستي له مقصد مازه وروسته فورا د ډوډۍ ترتیب د دې برابرېږي تاسو د تګ کوشش مه کوئ لمونځ وکئ بیا به